थिएटर د نن د دې نوم د ډنګورۍ د دې باقاعده آغاز کړو. عندما تاسو د فائدې لپاره تاسو د خیر ښېګڼې لپاره به کارونه کوم ان شاء الله. تاسو راوستئ به بېغمه اوسئ بېغمه اوسئ چې الله به خیر کړي ان شاء الله. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم ناظم صاحب. وعلیکم السلام. په خیر وزګله په خیر ستړی مشي. ناظم صاحب خیر خو دی که نه؟ ښه یې؟ دا الله په فضل دی. ته خپله وزګله خیر خو دی څه دې راپېښ وکړه؟ یاره ویمه ناظم صاحب خیر خو نه دی که نه؟ ځکه خو تاله راغلم چې په غوږ دې ووم ما ته خو څلوېښت ساعته ښکاري. څه ته خبره خو وکړه که نه؟ خبره څه ده؟ ویمه ناظم صاحب تاسو به خبر شوي یې چې کور په کور کوڅه په کوڅه په ګڼ تعداد سره ښځې او سړي ګرځي او د خلکو کورونه ځای کوي. و ساده ګله ساده ګله ته هغه پولیو څاڅکو والا ښځې سړي یادې چې کور په کور ګرځي د هغې ماله پته ده. نو ویم ناظم صاحب چې تا ته پته ده نو دا خلک منې کا زموږ ماشومان دې په کورونو کې ارام نه شي کولی. ته ما ته دا ووایه چې ستاسو اوټونه څومره دي؟ ویم اوټونه مې ډېر ښه دي ناظم صاحب. مخکې مې م تاله درکړي او بیا به م تاله درکوم. پوره څلور کم اووه شلي اوټونه مې دي. بس روزي ګله بیا خو بېغمه شه. نه که نه تاسو سوچ وکړه زه به پولیس ته اطلاع ورکړم، پولیس ته به وینا وکړم، هغوی به ورشي خلک به منې کړي بیا به نه راځي. ته ولې غم کې؟ ګوره ناظم صاحب زه نشم بېغمه کېدی که نه نشم بېغمه کېدی. دغه خلک چې دي کوڅه په کوڅه ګرځي دی لا څه کې ښځې ورسره یې ډارک په کوټو ته ورننوځي د کوټو ګوټونه به لټوي ماشومان به په کټونو کې پراتي او دوی به له خولې داسې لکه د مرغۍ واده کو څاڅکي به پکې ورچي د خوب یې ریښې تراخه دارو دي مړې کړل. ګوره روزي ګله دا د پولیو څاڅکو والا خلک چې دي که نه دا زموږ د فایدې لپاره راغلي دي، زموږ د بچو لپاره راغلي دي. ګوره هغوی دا وایي چې د پولیو دا څاڅکي چې ماشومانو له ورکوې نو ماشومان بیا ګوټ شل کېږي نه. هاي 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 ناظم صاحب علمزیب صاحب شل ځله مې درته ووي چې ګوره دا هسې ګپ دی. ته ما ته ده ووایه چې ما ورته دا څاڅکي څکلي چې دا دې ښه روغ رمټ وي هېڅ هم راباندې نه کېږي. ګپ دی منې که ناظم صاحب دا پولیو څاڅکو والا منې که زهر یې راوړي دي ماشومان یې پرې تباه کړه. خو روزي ګله روزي ګله دا به ډېره ګرانه شي. خو خیر زه بیا هم کوشش وکړم څه خبره به وکړم. یاره بس ویم منم د ناظم صاحب دا خلک په څه چل باندې منې که ویمې ناظم صاحب داسې چل دی چې زه به درنه اوس اجازت واخلم د مشکڼې په موړ باندې به زیرې وکړم چې علمزیب صاحب ته مې خبره غوږونو ته ورسوله هغه ومنله زه به بې دا زیرې وکړم. ګوره روزي ګله خبره ووره یو هر وخت په منډه باندې خلاص یاره. خبره دا ده چې ورته وینا وکړه چې په چم ګاونډ کې ګیر چاپېره نور خود له وینا وکړي چې را روان ځل به اوټونه ما ته راکوي ګوره بل چا له به اوټ نه ورکوي پوه شوې. یا علمزیب صاحب ویم مخکې م تاله مونږ اوټونه درکړي او دې ځل به م درکوم. زما خپل ذاتي څلور کم اووه شلي اوټونه دي او داسې ډېر یاران په دې کوڅه او ګیر چاپېره محله کې لرم هغوی به م ځان سره کړم هم تاله به اوټونه درکړم سړیه. داسې خبرې کوه که نه د نرانو خبرې کوه. بس ته بېغمه اوسه زه به ستا مسله حل کړم ټولې مسلې به دې حل شي. یاره ویم مننه ناظم صاحب اوس ما ته اجازت راکړه چې زه درنه لاړ شم. زه خو یم کښېنه یو ته پهله چای به یو ځای وڅښو که نه بیا به لاړ شي. هاي هاي ناظم صاحب ویم دا دوه پیالې چای به مې څښلې وه خو داسې چل دی که نه چې د دې مصیبته مې خلاص کړې دا پولیو څاڅکو والا ښځه نه ده دا سړي چې د دې نه مې خلاص کړه بیا به د سره ښه په بر بېړ باندې بسکټ به م وسره و ساده سړیه ساده سړیه ما درته وویلې که نه زه یم زه چې زه یم بیا غم به نه کې.
یاره بس زه به دې مسله حل کړم ټولې مسلې به دې حل شي یاره وایم ناظم صاحب مې زنده‌باد یې تا دې خدای خوشحاله ساتي او مې ستا وټونه دي که نه دا ټول زما ستا دي ډېره مننه خدای دې خوشحاله د الله په امان د مخې نه راشه په څه غم باندې واوړېدم یو خوا پوره 7 وټونه او بل خوا دا د پولیو والاو تګ راتګ خو خیر زه به هغسې کومه وعلیکم السلام زه به هغسې کومه چې نه سیخ وسوځي او نه کباب وعلیکم السلام فضله په خیر راغې څنګه یې ښې ناظم صاحب دا څه سوچ او فکر کې تللی فضله سوچ مې دا کولو چې دا مشري ډېر ګران کار دی کله کله سړی پکې ګیر چاپې نه ګیر شي خبره دې په ګول بدله ناظم صاحب مشرۍ کې به د بل خوښې ته ګورې خپلې خوښې ته نه ګران کار خو دی ګوره فضله د هر چا فکرونه سوچونه طبیعتونه جدا وي بلکل ستا خبره صحیح ده همدغه خو د سړي امتحان وي که نه دا راته ووایه مسله څه ده مسله دا ده چې دا د پولیو والا ټیمونه راغلي دي هغوی کور په کور کوڅه په کوڅه ګرځي ماشومانو ته د هغې د حفاظت دپاره څاڅکي په خوله کې اچوي دا ډېر ښه کار دی د دې زه ستاینه کومه خو بعضې خلک په دې خفه کېږي ګوره ناظم صاحب ته د دې علاقې مشر یې ته به د ولس خیر ښېګړې ته ګورې د خلکو اعتراضونو ته به نه ګورې ګوره فضلیه دا چې کوم اعتراض کنندان خلک دي که نه دا زما د حلقې خلک دي څوک چې اعتراض کوي زما د حلقې دي زما ووټران دي زه د هغې نماینده یم ستا خبره بلکل ټیک ده ناظم صاحب خبره دا ده دا ټول ستا نمایندګان دي دی ستا احسان مني ستا مشري مني خو دې کې غټه خبره دا ده که نه چې ته به سوچ او فکر نه کار لې ښه ده په دې خبره به بیا چېرته دواړه باس وکړو اوس د دې خبرې له راغلم چې د لارو د پخولو دې څه بندوبست وکړو فضله په دې اکله باندې پرون زما خبر شوي ټیکهدار سره هغې ما ته وویل چې په دې را روانه هفته کې پې کار شروع شي ناظم صاحب هغه ټیکهدار خو بلکل رانه ولي هغه خو ډېرې ورانې چارې کړي دي خلک پې ډېر زیات بد وایي هغه بره لارې پخه کړې وه که نه مخکې باران سره هغه ټوله کندې کپرې شوه ګوره فضله دا ځل به داسې نه کېږي ویم دا ځل به یې په خپله نګراني کې علمزیب یوسفزی صاحب ستا یو ډېر لوی نوم دی دې ټولو خلکو په تا باندې اعتماد کړی دی ته به د دوی دا اعتماد خرابې نه زما په خیال چې خلک دا سوچ لري چې جوړ علمزیب صاحب دا کارونه داسې کوي حالانکې خبره دا ده چې ټیکهدار غلط کار وکړي او د خلکو دا سوچ جوړ ناظم صاحب ته کمیشن واخیستو فضله دا ځل به ټیکهدار بدل وي او زه به ورسره په خپله ولاړ یم زما په نګرانۍ کې به کار کېږي بلکل ناظم صاحب همداسې به کېږي خو ما چې څنګه تاسو ته ووایي که نه علمزیب یوسفزی یو ډېر لوی نوم دی ما دې خلکو ته ووایي چې علمزیب یوسفزی صاحب کمیشن کې نه دی دا ټولې ورانې چارې چې کړي دي دا دې ټیکهدار کړي دي فضله ورشه او خلکو ته ووایه چې علمزیب صاحب کارونه کوي د خلکو د ښېګړې لپاره کارونه کوي هغه چا نه کمیشن نه اخلي پته ده راته خو داسې کار دی که نه چې دغه کوڅه کې به دا ځل دا کورونه شمارل غواړي زما په خیال چې دا کورونه به تقریبا وي داسې 100 کورونه به وي تقریبا ګوره فضله ما ته صحیح تعداد پکار دی ښه چې صحیح تعداد ما ته وکړي تقریبا نه پوره تعداد مې پکار دی چې څو کوره دي بیا به داسې کار کوو ناظم صاحب تاسو به لږ ما سره تشریف وړئ چې په خپله دغه کورونه وشمارو خلک به هم خوشحاله شي او ور به شو میلاو به هم شو ورسره دا خبره دی خو که ښه زه چې ځو راځئ چې وشو راځئ
بیا په خیر راغلی. بیبي هغه ماشوم زیری څه شو چې د پولیو د اساس کې بله ورکړم؟ هغه رښتیا هغه د نیا کره تللی دی، ماسخوتن به راځي. دروغ مه وایه، ما ته چا ویلې چې همدلته په کور کې دی. یې جنې نو زه وایم چې په کور کې دی خو نه ورکوله د پولیو څاڅکي ستا راباندې زور دی. ګوره نسرین بیبي د ګل په شان زیری دی، د هغه سره زیاتې مه کوه. وای زیاتې ورسره مونږ کوو که تاسو ما سره باسونه مه کوه. بیبي موږ ورسره څه زیاتې کړې دي ته ووایه. یاره خو څه به درته یم، نه درنه آرام کولی شي نه درنه خوب کولی شي، خو هر ساعت ټک سلام علیکم او ټک سلام علیکم پوزې نه راوستو مړې. ځکه بیبي چې د پولیو دا مرض هم په دې څاڅکو ختمیږي، دا ډېر خراب مرض دی. هېڅ خراب مراب نه دی، تاسو ځان له چل ول جوړ کړی دی، ټوله شپه ورځ را روان یې، کله به د یو کره کله د بل کره کور په کور ګرځې، خلکو نه هم زړه څښاک. بیبي ګوره موږ کور په کور ګرځو خو ستا سره ښېګڼې دپاره ګرځو. اوهو اوهو ستاسو د خیره مې د توبه شي، خو دا سپي دې رانه ګورې که بس زه ځم د کوره. بیبي ستا کور دې هم ستا مبارک شي، خو دا ته ښه نه کې ښه. ډېر ښه کومه، زما خپل زوی دی، خپل کور مې دی چې دغه څاڅکي وله ورکوم او که نه ستا راباندې زور دی. یا خدایه پاکه نو دی سره به څوک وایي؟ ما سره یې مه وایه خو زه دلته نه. یا ښځې یا دا مشکړې مور دا څه کور دې په چغو راغېشتي دی، څه خیر خو دی؟ خیر چېرته دی؟ خیر چېرته دی؟ بیا دا مصیبت راغلی دی د څاڅکو والا، داسې ایرې را سره وایي ته به وایې چې بند مې ده. وایي خدای مه که نسرین بیبي دا ته څه وې؟ زه خو ستاسو د بچو د ښېګڼې دپاره ویم. یاره ویمه دا ښېګڼه دې ځان سره سنبال کا نن ده پکه. ګوره روزي ګل ماما دا څاڅکي په ټول ملک کې ماشومان له ورکولی شي، دا خو څه بد شی نه دی. یخه نه ویمه موږ خپلو ماشومانو له نه ورکو نه یې ورکو، ستا راسره زور دی. خو روزي ګل ماما زما دا فرض دی چې زه تاسو پوهه کړم. اوس به د توري لور ما پیږئ. د توري لور به چې دی نو اوس روزي ګل خان پوهئ ویمه ځې او که دا خرپاړو سپې راپسې راپرانو جلې وایي څونه ښکلې خبره دې وکړه، دې ته خو زما پام نه و. راځئ که هله وشه سمه ده سمه وکړئ لاړم. یاره ویمه ښځې منم دی نو زبردست کار دی وکړه. نه دې ته وایي که نه د مشکڼې پلاره چې بلا وه برکت یې نو. داسې چل به کې که نه چې کله هم دا خلک زموږ دې کور ته رادننه کېږي نو د مخې سره ورپسې هغه سپې راپرانېږي. نه او هغه خو داسې ډېر روان دی، هسې نه چې زخمیږي. مړې زه وایم چې سمه یې ماته کړي نو ښه ده، رېږي ده چې زخمیږي. دا تعلیم یافته خلک چې دي که نه داسې دي د پکار ده دا خبره. دا تعلیم یافته خلک ګورې صرف د سپو نه نه یېرېږي، دوی د هر شي نه یېرېږي، میان شوي دي. یاره وایم دا خبره خو دې بالکل ټیک وکړه ښځې. دا څه کې دا خلک نه دي کله به وي ویشېدلي اوبوس کې ته به وایې که موږ رنځوران یو، کله به وایي داسې چلو کې چې دا خزل او ډېران د کور نه بار غورځوي، 2 میله به یې لرې بس په سر باندې ټاټکې کړي او روان دی. کار مې څه دی چې زه به ځم او بار څه کې به خزله غورځوم او دی دا څه کې کله به وایي په کټونو کې سپری وکړې. یوه خبره خو یې نه ده چې خدای دې خلاص کړي. اوې لا دې خبرې ته دې پام شته چې هغه یو نیم خو د ځان نه هغه مچردانې تاو کړي، وایي که ما شو چې چلو نو مړه به شو. ویمه مار نه مار او ښامار څه کې دا خبره پرېږده، دا خبره سره چې یاده شه. بله ورځ دا علمزیب صاحب په حجره کې هم دا خبره کېده، وی هغه ډینګ دی او که سلونې داسې یادونو مړه دوی دا ډینګ ډانګ چې دی ماشه دی که نه ماشه دی، او دوی دې داسې یېرېږي ته به وایي چې ښامار دی. مار که ښامار ستاسو خیال نی زمونږ په کلي کې چې بجلي لاړه شي نو ټوله شپه په دې سپېمو کې دا ماشې داسې دي او کله پکې داسې ټوله شپه هم دا خپې ماشې وخوري موخېسم ځای ټیک ټاک سمداني نمرو دروغ وایي ګپ دی نه پوهېږي که نه کمقل دي خو رښتیا هغه امیر څه شو؟ دا چل امیر پرېږده زه ورځمه چې ناظم صاحب په خوب وم
چې دا خبره ولا ورته ورسوه. وی وها خو سم ګرمه ده تھوړه چې دماغ یې راویښ شي. نه یاره سخته یې وته نیسم راځه. ولې خیر خو دی که نه؟ مړه خیر خو نه دی که نه، هغه د پولیو والا ښځه نه ده، تر پوز یې راوستي وو. داسې چل دی چې د شپږ ګلونو د پاسه مې دقه ایکي او ډکې دي، د دې نه مې خلاصوي ورچه یې دغه خلاص کړي. نه نو څه یې کړي دي؟ ولې هغې زار ورکړي دي؟ مړه نو زهر تور وي که سپین، زهر هم تراخي وي او دغه څاڅکي هم تراخي وي. ګوره روزي ګله کمکل مه جوړېږه، زهر زهر وي او دا دارو دي دارو. مړه یا دارو څنګه؟ دارو په پلو ده. ویم داسې چل دی دا ما او تا د پولیو څاڅکي څکلي وه، دا د روغ رمټي شوګر دی مړه، دا روغ دی ګپ دی. ګوره روزي ګله خبره دا ده چې دا څاڅکي به بیا ورکې، بیا به یې ورکې او بیا به یې ورکې، تر هغې پورې به یې ورکې تر څو پورې چې دا مرض زموږ د دې وطن نه په مکمل توګه ختم شوي وي. اوې ډاکټران وایي چې دا پولیو دا څاڅکي به بار بار ماشومانو له ورکوي. دغه ډاکټران هم نه پوهېږي او نه دا پولیو څاڅکو والا پوهېږي، بل کار به نه کوو خو بس ورچه وه پکې، ورچه وه پکې، بیا په ایمان کې وله نور ورکوم نه ورکوم. نه نو ته ما ته ووایه ته ولې نه ورکې؟ د دې نقصان څه دی؟ نه لکه تی په نقصان او په فایده کې څه کې ته هم د هغوی طرفداري کوې. ورته ویم چې نه یې ورکوم نه یې ورکوم. راځه چې د ناظم صاحب حجرې ته راشي. زما یو خبره واوره که ستا ذهن کې دا خبره وي که نه چې دا تراخه ده وایي چې ماشوم له ورکې هغه له خوب نه ورځي، نو دا دې پرې غلط سوچ دی. دا مې ښه سوچ دی. ماشومان به ودي کله به هغوی هم کارېږي کله به په سپېمه کې داسې ورکړي. نو یا د خدای بېانصافه ماشومان یې تباه کړي، بار کې روبې نه شي کولی، ترخه ته ویې ورکړه ټوله ورځ پرې الټۍ لګېدلې، څوک ته مې نیولي. ته نه پوهېږې ګوره، نه پوهېږې فضلیه، نه پوهېږې. ګوره زما یو خبره واوره، ته غلط کار دا کې که نه ما ته د پولیو ورکړي ووایي چې تا او ستا کوروالا چې کومه ده د پولیو ورکړې سره یې باس هم کړی دی او د قطرو نه یې انکار کړی دی. خیر دا ولې؟ یاره ویم یاده که دا کور زما دی، سوی زما دی، زه ولې د پولیو څاڅکي نه ورکوم نو نه ورکوم. خفه کېږي بېڅه ده. ګوره خفه کېږي خو ځکه چې هغه د پولیو د اهمیت نه خبر ده، هغه زما او ستا د بال بچ فکر کوي. یا لکه زما د بال بچ فکر دی نه کوي. ویمه زه په هر څه باندې پوهېږم، دغه پولیو څاڅکو والا نه ده، داسې ماړې چکر ورته یې لګېږي په کوڅو کې به ګرځي، بیګ بیګ غاړه ته راځوړه ځکه یې پولیو څاڅکي ورکوم. ګوره دا څاڅکي ورکول ډېر زیات ضروري دي، هغه زما او ستا د بچو فکر کوي. ته په دې خبره نه پوهېږې نه پوهېږې. الله فضلي اوس زه نه پوهېږم او ته نه پوهېږې. زه درته وایم چې ته نه پوهېږې نه پوهېږې، زه ښه پوهېږم. زه ټیک ده تا وې ناظم صاحب له ځو که نه، ناظم صاحب له به ورشو هغه به د دې فیصله وکړي. تا به الله پوهېږي مړه. مړه زه الله پوهې کړی یم، تاسو به الله پوهېږي. مخکې شه. راځه چې अस्सलाम वालेकुम नाजिम साहब। वालेकुम अस्सलाम मरजाने। नाजिम साहब که تاسو د خلکو ته نصیحت وکړئ نو ښه به وي. مرجانې زما خو زړه شین شو، زه خو ستړی شوم دا خلک په ویلو باندې نصیحتونو باندې پته نشته ولې نه پوهېږي. خو ناظم دا صاحب مطلب څه دی؟ او رښتیا دا راته ووایه چې ستاسو څومره وډونه دي؟ اونټونه داسې وي ناظم صاحب. نه نه زما مطلب دا دی چې نور خو خیر دی که نه؟ خیر د ناظم صاحب، خو د خلکو ته مو ویلي که نه چې ماشومان لره د پولیو څاڅکي ورکوئ، دا څه بد شی نه دی. ګورئ ګوره مرجانې دا د پولیو څاڅکي چې دي که نه دا ګورمنټ حکومت پاکستان زموږ د بچو دپاره د ښېګڼې دپاره هغه کړي دي، جاري کړي دي. دا ډېر جاهله خلک دي چې خلک په اعتراض کوي په دې باندې چې دا څاڅکي مه ورکوئ، دې کې دا مسله دې کې دا مسله ده. دوی په دې خبره پوهېږي نه. دا ډېر لوی کار دی او دې کې ډېره فایده ده د ماشومانو دپاره. ول چې کوم ماشوم ته دا پولیو څاڅکي واچولی شي په خوله کې
هغه به محفوظ شي د پولیو د حملې نه محفوظ شي هغه به په خپل باندې ګوټ شل کېږي نه نو دغه خو زه ویم کنه ناظم صاحب چې د خلکو ته بیا دا میسج ورکوي ته بېغمه اوسه زما چې کوم کار دی هغه زه پوره کوم زه په دې باره کې ما میټینګ هم کال کړی دی اوس په زما کوزداران راځي هغې سره زه خبره کوم او دا مهم به جاري وي انشاءالله خو ناظم صاحب تاسو به جوړې خبر نه وي چې دا ځینې خلک وایي چې ماشومان خو موده دي څوک وایي چې هر وخت به دا څاڅکي ورکوو او ځینې خلک خو اوهو سکوټ انکار کوي ګوره مرجانې دا خلک نه پوهېږي که نه چې دا خلک پوهېدی داسې به یې نه ویل دا د پولیو څاڅکي ډېر ضروري دي ماشومانو دپاره زه بار بار دا وایم چې دا ډېر ضروري دي ناظم صاحب تاسو به دا خلک پوهوئ که نه مرجانې ته بېغمه اوسه ما میټینګ کال کړی دی کوټلرانه ما ته روان دي د چم ګمټ خلک ما ته روان دي د علاقې خلک ما ته روان دي معززین ما ته روان دي هغه ټول سره زما میټینګ دی نه او زه به هغې پوهیږم هغې ته به ته وینا کوم چې دا کوم دا ټیمونه ګرځي کوڅه په کوڅه باندې د پولیو د دې کار ستاینه وکړئ د خپل ماشومانو ته دا قطرې خامخا په لږ واچوي ناظم صاحب خو روزي ګل او د هغې د ښځې ګورې څه غم وکړه هر وخت یې راپسې سپي کوي ګورې ګوره مرجانې د هغې د څه غم وکړم ښځه او خاوند دي زه په دې کې څه ویلی شم صاحب چې کله ورکره ورشم چې واړو له مې د پولیو څاڅکي ورکړم نو هغوی خو په ما پسې سپي کوي که نه زه به یې پوهېږم ته بېغمه اوسه بیا به داسې کار نه کوي وګوره په زور کلي نه کېږي په زور کلي نه کېږي ناظم صاحب دا ښځه دغلته څه کوي چې ولاړه ده رسول دې خوا راشه دې خوا راشه دې خوا پایمان راشه که دغلته درشم چې څوک ګوري دا ښځه دغلته ولاړه ده زما ډېره بدي ده تاسو ګوره روزي ګله روزي ګله ته راځه ته خبره وره دا تا ته نه دی راغلی تا ته څه نه وایي دا ما ته راغلی ده ما سره کار دی ما سره خبره کوي او راځه 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 څنګه درته ما پایمان که درشم چې څوک ګوري دا په دې حجره کې ولاړې زه به هم په دې ځای ولاړې نه دا ونه څاڅکي خو نه کوي ګوره روزي ګله راشه که نه زر دم چې راشه ته خبره خوره که نه خدایه پاکه درته ویم نه درځمه دا ښځه د دې حجرې نه وباسه دا بیګ میګ ورته ورپسر کړه زما ګیلس خوري کې څاڅکي دا تراخه زهر دې په ایمان کې ورکړه ګوره روزي ګل ماما مرالې دې کې افاش روزي ګل ماما دا زوی دې راوله چې دا څاڅکي ورکړم ووایم یا خانه یا د پورې ګوره دا زما زوی دی زه پرې زیات خفه کېږم او که ته ګوره روزي ګله دومره ظلم مه کوه زیاتی مه کوه ستا اولاد دی ستا زوزات دی سبا له به درته په کټ کې ګوټ شل پروت وي بیا به څه کوې تاسو پې ډېر خفه کېږئ خو دا زوی دې راوله سبا به معذوره شي یا خانه وایم نه معذوره کېږي نه معذوره کېږي د شپږو لوڼو د پاسه مې هېڅ دا یو ټکې دی ما ته پته ته ما د دې زوی نه خلاصې لکه روزي ګله وره دا بي بي ټیک وایي دا زوی دې راوله چې کترې ورکړي دې خبره سمه ده مامته خو چې زه وایم بیا خو چې نه درځم که نه تا د مزره خدای در سره خلاص کړي ناظم صاحب دا سړی پوهه که مړه دا څه ګډې وډې وایي بس لاړم درنه هغه د مشرانو خبره وي چې مل نه تختی نو وي غل دې وتختی ها. بې خو بس لاړ وروټي ګله وروټي ګله دې خوا راشه اوس دې خوا څه غم دی یاره دا داسې جاهل سړی دی متل یې غلط وي او دې کته ناظم صاحب همدغه حل دی که نه نو ګوره مرجانې خو بېوقوفه دی جاهل دی نه پوهېږي خو تاسو هم لږ ګزاره کوئ که نه ناظم صاحب موږ خو سره ډېره ګزاره کوو کور ته یې ورځو چې وړو له مې د پولیو څاڅکي ورکړو نو دې به ما پسې سپي کوي ګوره دی خو دا خدمت کوي ناظم صاحب او بیا هم د روزي ګل غوندې سادهګان شته که نه او هغه ښځه نه ده اوف الله هغه خو د ده نم سیوا ده چې ورشم داسې جګړې راسره کوي بډې راته انغاړي ګوره مرجانې روزي ګل د ښځې د خولې سړی دی ښه پوه شو که نه نه نو هغه پوهول غواړي نه ناظم صاحب ستا خبره ټیک ده خو اوس بیا ښځه څوک وي داسې کار به وکړو چې زه به خپله کور ودانه کور ته ورولېږم هغه به یې پوه کړي که بیا مې ونه منله او پوه نه شو نو بیا زه او ته په زره دواړه به ورشو موږ به یې پوه کړو خبره دې ټیک ده خو یقین مې نه راځي چې ومني یاره موږ به خپل وس وکړو باقي کوشش به کوو چې دا مسله حل شي چې ویې مني اورېدلې مې دي چې د شپږو لوڼو د پاسه دغه یو زوی شوی دی ها اصل کې د هغې غریب څه قصور نشته دا یو زوی دی او ډېر پې ګران دی ډېره مینه کوي ورسره ناظم صاحب دوی ته خو ډېر زیات احتیاط پکار دی که نه که سبا یې دا زوی پولیو وخي نو ټول عمر معذوره پاتې شي که نه ستا
تا خبر په بل بدله ته بالکل صحیح وې ته غم مه کوه زه به یې پوه کړم زه به ورسره خبرې وکړم زه به یې راوغواړم دا کترې به دا خامخا چې زه به ورته پخپله د دې ماشوم ته په خوله کې کترې اچوم پوه شوې ډېره ښه ده ناظم صاحب زه به درنه اوس لاړ شم ګوره دا خبره مې یاده ساته مهرباني غم اوسه الله په امان په مخه دې ښه تېره ناظم صاحب څه تعلیم یافته خلک دي څه په خبره پوهېږي الله دې مونږ کې عقل او شعور راولي دننه خلک ناست وو هغوی اواز کولو خو ما وی چې تاسو دې محترمې سره خبرې ما راغوښتې دي بېګې دپاره ما راغوښتې دي راځئ چې ورشو داسې ورشو راځئ هغه بلا مې بار ولیده بیا دې کومه بلا ولیده چې داسې په منډو رالې د تورې لور مرجانه هغه څاڅکو والا لکه اوس به بیا ماشومان په عذابوي یاره خو نو امیر څه شو داسې چل دی چې امیر بار کوڅه کې لوبې کولې اواز مې ورته وکړ اوس بدرنګ شېبې له راشي او کنه دا زما په خبره نه پوهېږي خو نن به زه د دې څه علاج بچي ویم راځه کور کې کښېنه هغه بلا راغلې ده خلکو چې په خوله کې احساس کېږي تراخه څاڅکي تراخه زهر هغه هغې خو ډېرو ماشومانو له ورکولو هغه ګورې زهر دي هغه تا ته خو نه دي اچولي که نه په خوله کې څاڅکي نه مورې نه د هغې نه ګورې ځان ساته هغه ډېر خراب زهر آفرین بچي ویم چې دغه زهر دله ګورې په دروغ هم دغه خوله کې وانه چي وانه چی ګورې چې دغه څاڅکي ښه لوړي ولې دادا نو مړه تم زما پلار یې زه دې پلار زما پلار ورکوټې دې ته دونه کیسې کې سم تڼاکې دا دې چل کې بیا چې هغې سره سړی ناجوړه کېږي او مري نو هغې خو ډېرو خلکو له زما په مخ کې ورکول او سم دندې ما سره یې بلې کوڅه کې لوبې کولې یا لکه ته باس پرېږده ته راځه زه تا له چای پخوم پراټه دله پخوم او اګې دله جوړوم راځه نه نه مورې زه بهر ته لوبو له ځم ګوره په قلار کښېنه که نه بهر مه وځوې ما اله راشه که نه نیا خو مې بیا راله هله بچې راشه چې د پولي راستاس کې دله درکړم بیا خره شئ وایي داسې کوې ای مرجانې دلته نه ځه څنګه لاړه شم زه به نن دا د پولي ستاس کې د ماشوم له ورکوم یخانه زه یې وله نه ورکوم نو چې نه یې ورکوم نو ستا را سره زور خو نه دی خدای دې ته سره خلاصه کړه ګوره روزي ګل ماما دا څاڅکي ورکول ډېر زیات ضروري دي یخانه یا د تورې لوره نو ته پې زیاته خفه کېږه تاسو پې ډېر خفه کېږئ خو زه ستاسو د اولاد د ښې دپاره یم یاره ستا د خیر هم دې توبه شي خو دا سپي دې رانه کورې که بس ځه دلته نه ځه که نه ګورئ زما ومنئ دا څاڅکي د ماشوم له ورکئ کینې بیا به راته معذوره شي ستا نه منو زور دې در باندې څه خبرې ځه که نه اوسېږه یاره یم هغه سپي واپس نه کړي مړه سپی به ورپسې کړي خو دا نه چې ډېرې زخمي کړي او بیا زمونږ په غاړه شي یاره وایم داسې چل دی که نه چې دا خو نه ځي که نه زه به درته دا کور پرېږدم پېښې ته پېښه او دا پېښه خو ګورې چې په دروغ هم دې سړي له خولې کې څاڅکې وانه کړي بیا به زه تا سره خبرې کوم لاړه اوس ځه که نه خدای ته وګوره زه بس دلته نه سپی راپسې کوي نو ولې ما دې نه اورېدو چې وایي مورې که نه سپی راپسې کوي بس کوي ودرېږه ته ودرېږه وایي مورې که نه وایي که نه مورې داسې کار ته دلته ودرېږه زه کور ته ځم ګاډۍ راولم چې تا هسپتال ته بوځم او ټیکې دله ووایي نه مهرباني روز نشته به مې بوځي وایي مورې که ښه ځم در سره ځم ښه راځه چې ځو نه زه به پخپله لاړه شم داسې کوم به څه ترقي وکړي چې خپل پس وخوري خدایه پاکه که
زما مرجان بیبي چې ناظم د دې واقعې نه خبر کړم ته خو ډېر زیات ظلم دی او مه کته دا زه سره سره څه کوم او دوی ما په سپو خوري وایي مور ځکه خو مونږ ترقي نه کوو که نه ځکه خو مونږ په جهالت کې پراته یو چې خپل خیرخواهانو سره داسې کار کوو ځم چې ناظم صاحب ته ووایم زه دا غواړم چې د علاقې خلک مانه خوشحال وي ناظم صاحب سرار څوک وله هغه ښځې را باندې راپورټ کړی دی ګوره خدای به خیر کړي ګله خو تا کار ډېر د پښتو کړی دی ډېر د پښتو ته پردی تور سره پسې سپي کې دا تر نه دي پکار دا کار تو کې وایم ناظم صاحب بس شوی کار دی که نه نو بس څوک کار شوی دی اوس یې ماته کړل نو څوک مونږ یې پودې خوړله اوس ما خو دا نه غوښتل چې سپی یې وخوري خو بس اوس یې وخوړله زه لږ تانې ته ورځې نه ګوره ګله اول به زما مرجانې کره چې د هغې تپوس وکړم بیا به ستا کار کوم بیا به تاڼې ته ځمه ښه یاره زه ویمه که نه مرجانه په شړک بولم خو اول ته یې تانې ته به لږ ورغلی واه مرجانه په شړک بوله د کورسونو به ډېر خیال ساتې خو ستا په وجه غریب په هسپتال کې پرته ده ستا په وجه باندې که تا به سپی نه وکړې نو ولې به غریبه دا هم جوړې لاغې ګوره ناظم صاحب پوره څلور کم اووه شلې اوټونه دي دي ټول به تاله در کومه زما ستا اوټونه نه دي پکار ستا د اوټونه زما توبه نه مې دي پکار ستا اوټونه ځه کور ته ځه نو کور ته چېرته تللی شم خدای دې بېغ د پولیسو وبځي ځي راپسې په ایمان کې مې پرې هغه ماشو له مېلته کوټې ته بیا بوځي ښځه ټیک ده کور ته ورشه تاڼې ته به ورشم ستا مسله بال کړم ځه کور ته لاړ شي یاره وایم ناظم صاحب ګوره چې دا کار راله وکړي بس اوټونه به تاله در کوم ناظم صاحب خو ګوره یاد ساته بیا زه خبر شم که نه چې تا تور سر به سپي کړي دي نو قسم دی چې هغه انجام به ستا وي چې خلک به عبرت اخلي زما توبه اصلي وجه ولې څه جنګ شو ودرېدی نه شي چې ودرونه نو راغورځېږي دا خو ما ته د پولیو علامه ښکاري ښځې همدا دې چېرته لږ سپي لري پر یو ځل ویل کړي چاته به چا نه نظر کړي فعلاني نظرپاڼه څپیا که هر څه به ورته لګېږي ناظم صاحب تاسو وشو ته خو والله که په دې خبره پوهېږم زما خیال دی چې دا ماشوم پولیو ووالو پولیو پې حمله وکړه نه نو لکه دی به اوس چېرې نه شي ودرېدی دې کې اوس نه شم ویلی ولې چې یو ځل پولیو حمله وکړي که نه هغه ماشوم بیا په نصیب باندې روغېږي هغه ټول عمر لپاره ګوړ او شلي وای خدایه دا به څه کېږي دا خو موږ غرق شو دغه یو ټکی ناظم صاحب د هغه نه موږ خلاص شو ګوره ګله تا زما منلې وې او تا دې خپل بچي له په وخت باندې د پولیو خاص کې ورکړی وې نن به دا ورځ نه راتله نن به دا ورځ تا نه کتله ته د خپل اولاد د خپل جودات خپله دشمن یې تا خپل بچی په خپله دې مرض کې مبتلا کړو ناظم صاحب دغه یو ټکی مې دی ناظم صاحب دغه یو ټکی مې دی خدایه رحم وکړې خدایه یا الله زما توبه خدایه دا یو ټکی مې دغه و چې د جهت له ورغلم
نو هغه چې الله په خیر کې وبشي خو ناظم صاحب وایي چېرې زه خو زما خو روچ و د ټول ورځم راته ټول چې وبشي چې زه څه وکړم نو ما چېرې ناظم صاحب ناظم صاحب خپله منډه ډېره وویل بالکل دا نو بس موږ دا دعا کوو چې خدای دې ورته ژوند ورکړي خدای روغه سټه ورکړي چې دې یو کونسل لپاره دومره منډه وي یا کوئی چېرته دا لارې کوڅې خور سړی پکوي لکه کار خو هغه دی چې سړی مطلب هغه چې کوم هغه مطلبي کار چې خلکو ته متقدم ځکه چې هغوی زما یو کونسل چې دی په دې ټایم کې هغه ډېرو غټو مسلو سره مخ دی ځکه چې د پولیو ډېره لویه مسله ده او دې لپاره هغه و چې اصل کې هغوی په دې لپاره تللي چې ته ته خپله شې دا نور ارګنایزیشن هم کار کوي او هغوی دې لپاره وکړو چې د دې کونسل کې دا پیپونه چې دي که دا بدل شي نو د اوبو دغه چې دا ډېر صفو به راځي که نه زما په ښه جوړ دلته کې د پیپونو کې بس مسلې دا به ماته راوال دي پیپونه منالو کې پراته دي ډېر زیات دغه مسله نو هغه خو تللی و نو اوس پته نه لګي چې څه چل شوی دی خو زه صاحب چې ورشو مونږ راځه مرجانې مونږ ته له پجرګه راغلي وو چې ته روزي ګل او د هغه ښځه نسرین معاف کړه او مرجان بیبي ستا بدل کې الله واغشتو غوړه ناستې ځان له سره وتندې وهي زوی یې پولي ووایه خبر شوی وم تی او ډېر زیات مې پیژړلي دي د ګل په شان زوی د خپله لاسه معذوره کو د خپله لاسه مرجانې زه خو چې هغه ماشوم پاک ته ګورم که نه نو په سترو سترګو ورته جاړم هغې مخ ته ترې شم لیدې هغې مخ ته ترې شم لیدې ناظم صاحب به اوس ټول عمر معذوره وي څوک چې په جهالت کې وخت تېروي هغوی سره همداسې کېږي نن نه پس ته چې څوک هم د پولیو د درو خلاف انکار کوي موږ به هغوی په زوره مجبوروو چې دې کې ستا د ماشومانو ژوند دی دې خپل وړو وړو ماشومانو ته دا کترې خوله کې واچوئ افرین شه ناظم صاحب دا به زما میشه دي او دا به زه انشاءالله تر مرګه پورې قایمه ساتم افرین شه ناظم صاحب افرین شه پتا باندې او دا ټول ملګري به ما سره دې فیصله کړي علمزیب یوسف زی صاحب زنده باد علمزیب یوسف زی صاحب زنده باد دغه شان ناظم صاحب نر فیصله پکار ده فضله موږ به د خپل خوږ وطن نه د دې خپلې خاورې نه دا د پولیو لعنت ختمو راشئ ما سره لوز وکئ ما سره عهد وکئ چې تاسو به ما سره اوږه په ولاړ یې او موږ به دا لعنت د دې ملک نه د دې قوم نه ختمو انشاءالله انشاءالله ښه ده مرجان بیبي موږ د نوسو الله دې صحت درکړي خامخا مخه الله تعالی
سما ته به که خیري ډېر زر ښه شې ته به بیا منډې وایې ته به د کلي په دې کوڅو کې منډې وایې خبرې به کوې دوستانو سره به هاکي کوې کرکټ به کوې فوټبال به کوې بچې نو دادا خو ما دا ډانګورې راوړي دي بچې کله کله به په دې ګرځې ها نه مورې دا خو زما ډېرې بدې شي دا اوسېږه بس بچې چې زه اوسېږم نو بیا به ګرځې څنګه زویه کله به په دې ګرځې ښه لکه مورې زما اوس د دې نه د دې ډانګورو نه بغیر کله هم نشم ګرځېدلی نه الله دې نه کړي بچې انشاءالله ته به په خپله منډې وایې ګرځې به لوبې به کې لوښي به ماتې بلې ته به خېجې په پوړو به منډه ځې پاسه که نه بچې دا لوښي مات که دا ګملې ماتې که بچې څنګه پاسه مورې زه خو یم چې ما پورې دا خپلې خپې نشته داسې مه وایه بچې داسې مه وایه بچې ته به که خیري ښه شې په خپله به منډې ترړې وایې لوبې به کوې ښه به شې انشاءالله بچې ستا هېڅ قصور نشته زه جاهله یم ما د خلکو مینتونو ته ونه کتل د خلکو مینتونو مې وانه اورېدل ما تاله د پولیو څاڅکي در نه کړه بچې مورې ای مورې ما ته خلک وایي که تاله دا پولیو څاڅکي درکړي وو ته به اوس روغ رمټ وې بچې او تا څه وایي چې اختر تا ته څه وایي مورې اختر ما ته وي چې ته کله غټ شې نو سوال به کې عمر به تېرې نه نه الله دې نه کړي الله دې نه کړي بچې ته به که خیري روغ جوړ شي بچې مورې تا ولې ما له دا څاڅکي راکول تا خو وایي چې دا زهر دي تا ته چا ویلي چې دا زهر دي بچې نه پوهېدم جاهله بېوقوفه او کمکله وم که نه ستا مجرمه یم بچې ستا مجرمه زه یم مورې ما له جواب راکوي که نه ای مورې زه ولې داسې شوم مور اوس ما له جواب راکړه که نه د دې خبرې بچې دا ولې ژاړې مشکړې پلاره امیر جواب غواړي دله جواب ورکړه دادا څه غواړم نه زه دا تپوس کوم چې زه به کله د دې ډانګورو نه بغیر په خپلو پښو ګرځم د مشکړې پلاره ورکړه جواب امیر له ورکړه سمدلاسه څنګه جواب ورکړم دادا دا ډانګورې خو زما ډېرې بدې شي دا ماتې کا نه دادا زه ستا په اوږه نه کښېنم زه په خپلو پښو ګرځېدل غواړم زما هېڅ نه دي په کار بس ما له دا خپلې خپې ټیک کړه بس مشکړې پلاره ورکړه که نه جواب ورکړه ما ته ووایي که نه ای پلاره ته به که خیري ډېر زر ښه شې زویه بچې دا ډانګورې ستا نه دا زما دي بچې ستا خپې معذوره ستا نه دا زما خپې دي زویه دا ډانګورې خو خلکو له سهاره ورکولی شي اوچتولی شي خو سر یې ښکته وي بچې
زما په یو ناپوهۍ باندې ته معذوره شوې. دا ټول قصور زما دی بچې، زما دی. نو لکه دادا د اختر خبرې ټیک وکړه نه. بچې اختر لکه څنګه دادا اختر راته وي چې ته لوی شې نو سوال به کوې او عمر به تېرې. نه بچې نه بچې ته په لاس در باندې کې دا ټول قصور زما دی. که ما ته هله د پولیو څاڅکي درکړې وي بیا نو اختر به تا ته دا خبره هېڅکله نه وي کړې. بچې ته خو زما د شپږو لوڼو د پاسه هېڅ دغه یو ټکي نه نه دادا لکه زه به تر مرګه داسې معذوره یم. الله دې نه کړي بچې، الله دې نه کړي. نه نه زه معذوره نه یم، نه زه معذوره نه یم. ناظم صاحب تاسو سوي ګله ټول ستا په ماشین باندې ډېر زیات خفه یو، ډېر زیات خفه یو. روزي ګله زه خو چې هغه ماشوم ته ګورم نو ډوډۍ مې ړتن کېږي. سوچ کوم چې څنګه له خپلې خپې څنګه ورکړم. زه فکرمند یم چې د پولیو دا مرض نور خور نشي، نور ګلونه مړاوي نشي. نه هېڅکله به نه مړاوي کېږي. نن نه پس به زه کوڅه په کوڅه ګرځم او هر یو بچي له به په خپل لاس د پولیو څاڅکي ورکوم. بچي ما معاف کړه، ما معاف کړه. موږ به د پولیو دا مرض د دې ملک نه ختموو. راځئ ما سره لوز وکړئ چې موږ په شریکه باندې دا مرض د دې ملک نه ختم کړو، ورکې کړو. ولې چې زمونږ بچي زمونږ مستقبل دی زمونږ. جی بالکل دا ماشومان دا ګلونه زمونږ د قوم زمونږ د وطن مستقبل دی او انشاءالله مونږ به د دې وطن نه د پولیو دا مرض مکمل توګه باندې ختمو. تاسو ټول مونږ سره عهد وکئ چې په دې کار کې به زمونږ مرسته کوئ او زمونږ د قوم مستقبل به انشاءالله د ځلانده ستوري په شان روښانه وي انشاءالله.
زه بیا یو ځل خاص کوم تاسو ټولو ته چې د خدای دپاره د پولیو دا قطرې دا څاڅکي خپلو وړو ته ورکوئ خامخا ورکوئ د دې مخالفت مه کوئ خپل زوځان سره دشمني مه کوئ هیله لرمه چې تاسو به په دې مهم کې اوږه په اوږه موږ سره شامل یو ډېره مننه د الله په امان